سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او سحر مو زموږ سره په خیر پیل کړی وي لیدونکو نن د په خیر پښتونخوا یو نوی اپیسوډ دی چې په دې کې به ستاسو میسیجز چې کوم دي چې دومره بلا شی راغلي دی زه پروګرام کې شاملوم یس زموږ ځینې ملګرو ته داسې لګي چې لکه موږ لږ څنګه چې څومره زر پکار دی چې موږ هغې له ریسپانس ورکړو واتساپ یا ایمیل چې که دی هغې موږ ته کوي نو پروګرام تاسو ته معلومه ده چې ډیلی زموږ پروګرام کې تاسو پته ده د بېلابېلو شعبو کم از کم 3-4 میلمانه راځي بیا د هغې پروفایل یا د هغې چې کوم لاسته راوړنې په هغې باندې خبرې کوو نو کانټینټ دومره زیات شي چې موږ زیاتره پروګرامونو کې سره ټایم پاتې نه چې موږ ستاسو میسیجز یا ایمیل شامل کړو خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ هغه پروګرام کې نه شاملو نن ما سره ستاسو چې کوم زموږ واتساپ نمبر باندې میسیجز راغلي دي او زه پروګرام کې شاملوم انشاءالله او تاسو د واتساپ یا دغه نه علاوه د ایمیل نه علاوه تاسو زموږ چې د هم پښتون کوم یوټیوب چینل ځکه چلته کې هم تاسو ډېر دوستان چې کوم دي هغه هلته کې دي او هغې پروګرام ګوري او ډرامې ګوري زموږ د هم پښتون ای کمنټس پرېږدي نو د ډرامو خو درته زه نشم ویلی خو د هم پښتون چې کوم پروګرام دی په خیر پښتونخوا د هغې چې کوم کامنټس دي د زموږ پروګرام چې کوم تاسو ګورئ هلته کامنټس پرېږدي نو هغه زه خامخا پروګرام کې شاملوم ما مخکې هم شامل کړي دي هسې صحیح ده نو نن به ستاسو چې دی ملاقات د میلمنو نه هم کوم یو شاعر هم سرپرایز دی زه نوم نه اخلم په پروګرام کې دی نو د شعر و شاعري سره که ستاسو مینئ نو پروګرام ضرور وګورئ هغې سره به هم خبرې اترې کوو بل موږ سره څه پیکیج دی زموږ کلیګ زموږ همکارانو تیار کړی دی چې هغه به هم ستاسو نالج کې اضافه کوي او هم زما نالج کې نو هغه هم په یو ځای باندې ګورو او زه اکسایټ په دې یم چې ډېر ښایسته ښایسته خوندور میسیجز راغلي دي پیکیج به هم چلیږي او د هغې نه علاوه زموږ چې کوم میسیجز سلیکټ کړي دي ستاسو چې کوم موږ ته په واتساپ باندې راغلي هغه هم شاملوم خو دا وخت تاسو لاړ شئ یو لنډه غوندې دمه والئ بیا واپس راستانه شئ خو په خیر پښتونخوا سره اوسیږئ هم پښتون یو نوی سفر په خیر علي ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم میلمه ناست دی د هغې نه به ښایسته ښایسته شعرونه هم اورو او د هغې سماجي کارونه چې کوم دي په هغې باندې به هم هغې سره خبرې اترې کوو له ما سره ناست دی تاسو به د هغې د نامې سره او د څېرې سره خامخا پېژنګلو لرئ شاعر او سماجي غړی دی اختر جاوید اختر ستړي مشئ السلام علیکم جی وعلیکم سلام څنګه یې تاسو چې ښه حیثیت ښه دی جوړ یې په خیر موږ لس بریک خبرې کړو نو د بېتاب صاحب خدای بخلي خبره وشوه نو هغه وخت کې موږ یو چینل کې کار کړو یو ارګنایزیشن کې نو بېتاب صاحب په خپل هم ډېره ښه شعرونه به لیکل که نه او ډېر خوږ او ډېر دروند شخصیت او ورسره حکمت والا هغه یو دغه حکمت والا هم بالکل و او الله دې هغې د خاورو سره وبخي ډېر ښه انسان و هغې ما ته یو وظیفه راکړې وه هغه زه اوسه پورې کوم مانځه نه پس که نه هغې ته ما ویلي نو هغه اوسه پورې او ما ته به کله هم داسې دیني څه خبره داسې دغو نو زه به بېتاب صاحب ته مې فون وکړو هغې به راته دا داسې حل به یې کړه داسې یو مې خوب وکتو خوږه او ډېر شفقت والا او ډېر زبردست انسان ښه ستاسو خوا راځم نو دا راته وایي چې لږ زموږ لیدونکو ته هم پته ولګي موږ ته هم پته ولګي لږ د هغه خبرې موږ ستاسو راول د وړکوالي نه ستاسو سکولینګ چې کوم دی هغه کوم ځای کې شي وړکوالی هم کوم ځای تېر شوی دی اول خو زه انتهایي طور باندې مشکور یم چې د هم پښتو چې هغې زه د دې فورم ته راوستلم او ما سره تاسو هغه پروګرام راجوړ کړو دغه کړو ډېره مننه کوم د دې خبره زه بنیادي طور باندې چې بټګرام هزاره زما پیدایش د بټګرام د بازارګۍ نومې کلی دی زموږ ورکوټې غونته او زما هغې کې پیدایش وشو جي او ابتدایي سکولینګ چې زما ونو زما کلي نه وشو همالته کلي کې او جي هم پرایمري دغه ما هلته نه وکړو او دن د هغې نه وروسته زه ایبټ ته رالم جي ایبټ آباد کې بون هال کې ما دغه وکړو او دن هغې نه وروسته ګورنمنټ کالج چې ایبټ آباد او بیا پېښور جي ایډورډز کالج نه ما ګریجویشن وکړو او ماسټر مې د هغې نه پښتو کې یونیورسټۍ نه پېښور یونیورسټۍ نه وکړه جي صحیح ده دا راته وایي چې د شاعرۍ سره مو د کله بیا شوق پیدا شو لیکل نو شاعري خو بنیادي طور باندې زه ما سره زما سینیر الله دې وبخي جي پریشان صاحب زرین پریشان صاحب جي شاید نوم به ډېر معتبر نوم دی د هزارې او د دغې
هغه زما کولیګو بلکې زما مشر وجي ها د لګي نه هغه سره به ما گیم سکول گیمز ما ته خو والیبال او زما کزن زو دغه نو هغه زه هغه طرف باندې زه چې رالم دغه شاعري به مې اورېده هغه به سره ډسکس کوله او کله چې زه کالج ته رالم جي نو دلته کې ما چې کوم بزم ادب پروګرامونو د کالج میگزینو پای کې ما لیکل شروع کړل چې مات ګوډ نو واپس چې لاړم پریشان سره مې کوله چې ته خو شعرونه وایو زه دا مضمون مې ولیکو دا مې ولیکو نو هغه بیا ما ته وایي چې تا کې ځان یو دغه شته ټالنټ شته دی ټالنټ شته د شاعري هغه دغه جرم یا څه شعري هغه موجود دی ته پلیز تر ټرای وکړو نو بیا هغه ور ځل ما یو دغه راکو چې یو طرح راکړی ته په دې باندې څه ولیکه ښه نو ما یې زه خو شعرونه نشم لیکلی وینا ته لیکلی شي ته دې باندې ټرای وکړه صرف دا دي بهرونه دي او دا دغه دې باندې ته راشه او ټاپک ته یاد دي څه ټاپک یې درکړی چې په څه موضوع باندې دغه وجي چې نن راته بیا دومره یادېږي ولې په سترګو کې غړېږي ولې دا دغه ماته یاد دي چې هغه ما سره کوشش کو یو دوه شعرونه ما ولیکل یو دوه هغه سره او ما ته هم تا ولیکو هغې نه وروسته نو ما ته ویل وګوره تا خو دغه ته شوی شاعري کولی شو دا تاسو ټالنټ شته دی دا کولی شو نو هغې نه وروسته چې زما هغې سره دغه جوړ شو بیا نیکسټ هغه ته مې چې زه به استاله زه به لیکم بیا یو بل دغه ما ولیکو او هغه چې هغه ته نو هغه ویل بیا هغه زه مشاعرې ته راوستم جي نیکسټ مشاعره کې زموږ هلته کې وړي کې غونته ادبي دغه چلېده پښتو ادبي څانګه بټګرام لیول باندې هغې کې مشاعره کېده نو هغې دغه اول ځل مشاعرې ته راوستم او هغې نه پس بیا جي زما ملګرو ته چې ما مختلف مشاعرې نو هغې وي ته خو ډېره ښایسته شاعري کوې ډېر ښایسته شاعري نو بیا ما هغې نه چېره زه کولی شم جي نو راځي چې د ښایسته شاعري نه موږ ته اوس د پروګرام په شروع کې څه واوروئ نو څنګه به یې که نه سره شعر کوم جي لیدونکو موږ به د اختر صاحب نه چې دی نو څه اورو او ګورو چې دی د خپل د شاعري د ګلدستې نه موږ ته کوم ګل وړاندې کوي چې هغه څه دي اکثره نه تاسو خو ډېر د انقلابي او د غم وي ډېر زیات اصلاحي او دغه شاعري زما زیاته ده ما چې کړې ده جي معاشري ته کله هغه آیین خول او دغه ځان ته آیین خول داسې شاعري ده جي ما کړې ده تاسو سره شعر کوم چې غزل دی جي زما چې محبت کو د سیرت پیدا کیږي محبت کو د سیرت پیدا کیږي خایستونه د صورت پیدا کیږي واه ډېر ښه محبت که د سیرت پیدا کیږي خایستونه د صورت پیدا کیږي او د محروم ذهن د علت پیدا کیږي د محروم ذهن د علت پیدا کیږي شدتونه د نفرت پیدا کیږي واه واه ډېر ښه ډېر زبردست د محروم ذهن د علت پیدا کیږي شدتونه د نفرت پیدا کیږي او چې بیګا سبا د یار محفل کې ناستم چې سبا بیګا شعر د پکې چې بیګا سبا د یار محفل کې ناستم سنا سبا د قربته پیدا کیږي واه 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 ډېر ښه چې بیګا سبا د یار محفل کې ناستم سنا سبا د قربته پیدا کیږي او مینا امن دی قلاره قلاری ده مینا امن دی قلاره قلاری ده جنگ جګړه د نفرت پیدا کیږي واه مینا امن دی قلاره قلاری ده جنگ جګړه د نفرت پیدا کیږي او ناممکنه په قدرت ممکن کېدی شي ناممکنه په قدرت ممکن کېدی شي خو هر شی له خپل فطرت پیدا کیږي ډېره زبردست ډېر ناممکنه په قدرت ممکن کېدی شي خو هر شی له خپل فطرت پیدا کیږي او شعر د پکې بیبي چې د سقراط په خودکشۍ کې دا پیغام دی د سقراط په خودکشۍ کې دا پیغام دی لیونتوب د ذهانت پیدا کیږي واه مهرباني جی د سقراط په خودکشۍ کې دا پیغام دی لیونتوب د ذهانت پیدا کیږي او شعر دی چې کرامت کو د ولیانو پیداوار دی کرامت کو د ولیانو پیداوار دی ولی هم د کرامت پیدا کیږي کرامت کو د ولیانو پیداوار دی ولی هم د کرامت پیدا کیږي او په نالوستې او ناپوهه معاشره کې په نالوستې او ناپوهه معاشره کې کمزوري د شرافت پیدا کیږي واه ډېر زبردست په نالوستې او ناپوهه معاشره کې کمزوري د شرافت پیدا کیږي او څوک یې ښه ګڼي که بد خو حقیقت دی څوک یې ښه ګڼي که بد خو حقیقت دی نظریه د ضرورته پیدا کیږي واه
वाह 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 ډیر زبردست ډیر خوندور ډیر خوند دی مهرباني جی ډیره مننه ښه تاسو د شعر طرف ته بیا راغلی شعرونه او هغه م لیکل شروع کو او د خپل شعرونو بیا کتاب ته او جی هغې حوالې سره موږ هغه ادبي څانګه وه هغې مخکې یو مشترکه مجموعه دغه شوه ټاپ 10 زموږ د بټګرام نو زه هغې کې هم سلیکټ شوم ټاپ 10 شاعرانو کې هغې یو مجموعه دغه کړه د چیل لمنه نو په هغې کې هم زما کلام راغی جي د هغې نه وروستو د هزارې نظمزار بیا زموږ د اداره چې کومه څانګه وه هغه کنورټ شو جي لږ مخکې لاړه د 90 کې او د هغې کې هغه کنورټ شو اباسین پښتو اکیډمۍ ته جي لږ دغه یې هر شو فریم یې هر شو زموږ انټرکشن شو نور دغې سره کې پی سره او دغې سره دلته هم شاعران او دغه موږ پسې زموږ ځلنده ستوري هغې هلته روان شو مشاعرو ته یې موږ غوښتل شروع شو نو دغه لوی شو جي نو موږ هغه اباسین پښتو اکیډمۍ نه جي اوسه پورې تقریبا 30 پلس بکس کړي دي مختلف شاعرانو دغې زما خپله دغه چې د مجموعه زما 2 بکس انشاءالله دغه دي جي تیار دي او تیار دي او صرف چې هغه دغې نه پروف ریډینګ نه وځي انشاءالله هغه به د خلکو مخې ته راځي جي صحیح شاعر اواسم ویل کېږي چې کوم چې آرټسټ وي فنکار چې وي او د فن سره تعلق وي نو هغې اکثره ډېره حساس وي صحیح ده جی او پالیټکس چې کوم دي که نه او چې سیاست چې دی هغه لږ سخت دي نو ستاسو د سیاست ته راتګ او بیا سیاست سره تړل کېدل د هغې طرف ته راتلل څنګه وشو زه پارټۍ ته چې څنګه رالم جي زه ډېر ورکوټ یم جي دلته نه موږ زموږ د سکول ټایم نه موږ د جمهوري سکاوټ له ولیږلو لاهور ته جي هغې کې پوره ورلډ نه سکاوټس راتله دا و جي 76 جمهوري سکاوټ زه زما په خیال جي 8 دغه هم جي هغه ټایم کې نو زه چې هلته لاړم جي نو هغه ټایم کې د پاکستان پیپلز پارټۍ دغه و جي حکمراني وه په ملک کې او دغې کې نو هلته چې زه لاړم نو هغه د هغې لپاره او زما د هزارې ریجن چونکې زه لږ ډېر ډی هم دغه باره باندې هم ښکلی لګېده یونیفارم هغه دی لګي نو هزارې ته چې موږ رالو زه خو د سکول نه رالم نو دلته دي زه کمانډر کړم د پوره هزاره ریجن چې د دې په فرنټ به تېږي نو موږ چې لاهور ته لاړلو هلته د پوره ورلډ نه سکاوټان راغلي صحیح ده نو دلته کې دي زه په فرنټ وم د هزاره ریجن کمانډر نو بوټو صاحب هغه د هغې لپاره راغلی و شهید بابا اوپننګ له راغلی و جي او هغه د هر ریجن د ډویژن دغې ته به راته هغه سره به لاس میلاو نو زه هغه دغې کې ناست وم نو زما مخې له راغی اوپن نو چې راغی جي ما باندې اوس هم هغه د هغې دغه پرسنالټي او د هغې زه دونه دغه کړم کشر وم هم دغه سفاري سوټ لګېدلی جي او دغه لګېدلی او ډېر انسپایر شوم شخصیت نه هغه سره نو هغه ټایم ډیسایډ کړ چې زه به پی پی پي ته ځم هلته چې واپس شوم دغې ته چې رالم جي واپس هغه پریډ چې وشو دغه واپس چې مونږ خپل دغې ته ټینټ او دغې ته رالو نو ما خپل هغه پي ټي ماسټر ته مې دا کس دا خو وزیر اعظم دی مې زه سره داسې میلاو کړی زه هلته وی دا داسې خو ته اوس نشم زه خو دغه سړی راغلی او دا به بیا مې چې بیا که راځي واپس دلته نو ما ورسره میلاو کړی نو هغه خبره هغه زما هغه جمهوري سکاوټ هغه مشرانو ته کوم چې نیشنل لیول خلک هغې ته ورسوله چې زموږ دا ماشوم داسې وي هغه وی ضعیف کو افټر هغه دغې نه بیا راتو هغه انعاماتو تقسیمولو دپاره دغې نو موږ به دغه ورته ایږدو دا به ورته ووایي دا به ورته ووایي نو هغه موږ یو میاشت دلته هغه سکاوټینګ کې وو فورټ سټیډیم کې او افټر منت هغه دغه چې بیا واینډ اپ کېدو قریب و انعامونو دغه تقریب و نو په هغې کې بوټو صاحب بیا راغی خلکو ته انعامونه او دغه ورکو زما هغه خبره دي چې موږ خو رالو بس هغې ورځ نه به واینډ اپ کودله راتلو به نو چې زه دغې ته رالم خپلې خیمې ته او دغې ته موږ رالو ټینټ ته رالو پیکینګ مو کوو دغه نو ما پسې دغه راغی وي چې تا غواړي ته راشه زه په منډه چې لاړم نو هغه زموږ پي ټي ماسټر مې وي ستا هغه خبره موږ رسولو او دغه وي چې بوټو صاحب وایي چې دې راشي دغې ته زه چې دلته نه اوسېږم زه هغه دغې ته بوتلم زه چې لاړم ډېر دغه عجیبه دغه مې و چې یاره دا مې څنګه ویلي اوس خو چې ملا لاړم چې بس داسې لاړم ډېر شفیق و دغه انسان و زه چې لاړم ما سره کېناست نو ما ته وایي چې हाँ ولې क्यों आप मतलब मिलना चाहते हो आप मिलना चाह रहे हो हमारा तो ये बस मैं आपकी पर्सनैलिटी से वो हो गया था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था नीट क्लीन थे आप तो अगर मतलब हुई कि बेटा आप यूँ कर लो कि ये पर्सनैलिटी ये चीज़ें ये सूरतें आनी जानी है
आप मेरी अफगार को ज़रा पढ़ लो, आप अभी बहुत छोटे हो, जब आप कॉलेज जाओ तो आप वहाँ चीज़ों को देखो, लिटरेचर होगा, PSF में आप आ जाओ, लिटरेचर मैं भी स्वाटी का हूँ। देन उसने मुझे अगर टाइम मांगना अगर ऑटोग्राफ हो जाएगा मैं जी मैं माता जी लगी मैंने कोई हो जाएगा नहीं सर ओके नो दिल तने जी से ब्याह कॉलेज तरह लमा मैट्रिक में को नो जो सीधा के हम तलाड़म दी लगी PSF पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जी अपना बहुत कॉलेज की आओ अल तने जो पार्टी था او نه نه پورې غي سره نه نه پورې जी په دغه کې ما جاین کړه 80 کې جی او تر نه پورې زه نور باټو ته نیم تللی جی دا وخت ما لپاره د افتخار خبره ده چې دی هزاره ریجن کې موږ سلور 15 کسان یو چې هغه دا هغه وختونه چې پارټي یې ته تللی دي نه زه هغه غلطه دي ډیر خوندوره کیسه اوس کې په دې خوندوره کیسه کې چې د تاسو موږ ته نور څه واوروي نو ډیر یو بل بدل تاسو ته واقعا مخکې به شخصیتونه پالیټیشنز به داسې ول چې به خلک اټریکټ کړل کنه لکه دا اوس ګوري دا څومره وړه خبره بیا یو ماشوم انسپایر کېدل نو ټول خلکو له پکاره چې داسې پرسنالټي بس چې هغه نور خلک چې دي هغه هغوی اټریکټ کړي امپریس کړي او انسپایر شي ترېنه نور خلک که نه داسې خلک پکار دي او تاسو ما خیال دی چې خپل سلیکشن پسې ګرځئ دا یو غزل به بل تاسو سره شریک کړم او پلیز چې او دا هم چې ما داسې غوښتنې کوشش کړې وروسته هم پې زه دغه هم چېرې ما دا څنګه وکړو څنګه مو ولیکو او هغه داسې وه چې ما یو ورکوټي غوندې فریم کې لیکل کولو او زما په نیز باندې هغه ډېر ارت شو چې کله ما ولیکو نو هغه فریم غټ شو ویې شو او زه به ما وله دغه ورکړی چې المیه زمونږ د ټولو المیه دی ما یو آینه خول د ځان تم جي او معاشرې تم او ټولې معاشرې تم جي نو تاسو سره هغه شیر کوم چې مونږ خپل روح خپل عذاب کړو خپل ځیګر په خپله وجنو مونږ خپل روح خپل عذاب کړو خپل ځیګر په خپله وجنو خپل د زړونو دشمنان یو خپل دلبر په خپله وجنو مونږ خپل روح خپل عذاب کړو خپل ځیګر په خپله وجنو خپل د زړونو دشمنان یو خپل دلبر په خپله وجنو او یو د داسې قام وګړي چې د خپل غرض دی ویلا یو د داسې قام وګړي چې د خپل غرض دی ویلا په خپل نور تندر پرې باسو خپل قمر په خپله وجنو یو د داسې قام وګړي چې د خپل غرض دی ویلا په خپل نور تندر پرې باسو خپل قمر په خپله وجنو او چکړي سورې په یارانو د اغیارو همسری کړي چکړي سورې په یارانو د اغیارو همسری کړي دا چنار په خپله غوس کړو دا نختر په خپله وجنو چکړي سورې په یارانو د اغیارو همسری کړي دا چنار په خپله غوس کړو دا نختر په خپله وجنو او مونږ د خپل کور په ډیوې باندې تل خپل کورونه سوي مونږ د خپل کور په ډیوې باندې تل خپل کورونه سوي خپل دوتر په خپله لوټ کړو خپل ټبر په خپله وجنو مونږ د خپل کور په ډیوې باندې تل خپل کورونه سوي خپل دوتر په خپله لوټ کړو خپل ټبر په خپله وجنو او شعر دی پکې جي چې د محبوب اشنا تر کلي چې زمونږ ریباري کړي د محبوب اشنا تر کلي چې زمونږ ریباري کړي دې ریبار ته خنډ او خار شو دا کونتر په خپله وجنو د محبوب اشنا تر کلي چې زمونږ ریباري کړي دې ریبار ته خنډ او خار شو دا کونتر په خپله وجنو او شعر دی پکې جي چې خوشحالي په مونږ نه وي خو که راشي مونږ بې قدره خوشحالي په مونږ نه وي خو که راشي مونږ بې قدره خپل شوقدر لخپي کړو خپل اختر په خپله وجنو او خپل د زړونو دشمنانو مهرباني خوشحالي په مونږ نه وي خو که راشي مونږ بې قدره خپل شوقدر لخپي کړو خپل اختر په خپله وجنو او خپل د زړونو دشمنانو خپل دلبر په خپله وجنو ډېر زبردست سوشل ورک هم ورسره کوئ د هغې طرف ته به راشو او سوشل ورک جی سوشل ورک زما کوم ځای نه سټارټ شو زه بنیادي طور باندې چې ورکوټ هم سکول کې هم جي نو د ښېګړو کار به مې کوو جي دا دننه نه یو دغه زما کې و بل ملګري سره هیلپ کول دغه کول دا مې دغې کې لګېدلي وه دغې ته چې رالم چې کله ما ګریجویشن او دغه وکړو د 90 خبره 91 جي عمر اصغر ډېر مشهور و دغه جي سنگي بنیاد ما هغه سره کې زما فیلو
دغه الله دې وبخي بیا وروسته منسټر هم پاتې شو دغه پاتې شو نو هغه راغوجي مال ماته وی چې ته وای نه چیرې مونږه په دې هزار ریجن کې دغه شروع کو سوشل ورک شروع کو ساده کې مغه سيزونه شته په مزاج کې د امشته په دغه کې او زما نو مونږ ولې یو اداره نو ما هغه سره جی ابتدا وکړه په 91 92 کې او یو ارګنایزیشن مونږ جوړ شو د سنگي پونم جی سنگي دغه په نوم دغه جوړ کو ورکوټه باندې لګې نه هریپور نه مونږ سٹارټ واغستو ډیسټریکټ هریپور نه نن هغه د نېشنل سټي دغه دی جی ډیر نو ماغه سره سٹارټ اغستو بیا وروسته ما خپل دی زلزلې نه لګي ورځې مخکې کو زموږ پیری باندې په 2015 کې نه او 2015 نو هغه نه مخکې ما په 2000 کې بیا خپل ارګنایزیشن او پی پی نوم سره زما ملګری شو هغه نو موږ بیا جوړ کو جی هغه سره ما والنټیر لیتر نه پوری ور سره کار کوم عمر فاونډیشن سره دغه سره او بیا زلزلې کې موږ سره بلا بهر نه نېشنل انټرنیشنل ارګنایزیشنز تقریبا 30 پلس ډیرال او موږ سپانسر کو زموږ او پی پی زموږ پتروي بټګرام او دغه کې کار وکړ هغه سره خلکو سره په زلزلې کې څه کارونه په زلزلې کې موږ د ریلیف والا بیا ریهابیلیټیشن وجي او دغه نه پس او کنستراکشن کې هم دغه کې مونږ بلا سنټري بلا دغه صحیح د دین علاوه نور اوس کورونا تیر شو ډیره بد ډیر خلک دغه په دې کې مونږ سره دغه دی عمر فاونډیشن دغه نه مونږ سره خپل فاندینګ نو ارګنایزیشن سره او پی پی سره هغه مونږ سره مرسته وکړه دغه وکړه په کورونا کې پای کې ماسک سینیټایزرز مختلف داسې سيزونه دي ام خلکو ته ورسول او دا عمر فاونډیشن په ترو مونږلتا او پی پی ډیسټریکټ کې دغه کې دغه کړی ډیر خوښ شخصیت یو بل پروجیکټ ما کړو جی لاس دغه کې او پی پی کړو دا ریچ پروجیکټ تاسو زین کبیر کې پی کې ګورنمنت دغه لاندې نو ما دوه ډیسټریکټ کې کړی وی ډیر کامیاب سره دغه پروموشن او د کلچر پروموشن پکې مختلف مشاعرې وی او دغه وی نو تورغر او بټګرام کې زموږ او پی پی هغه تاسو ډیره خوشاله شوم راغی ډیر ښایسته شخصیت تاسو او هر یو کار چې تاسو کړی ډیر په مینم کړی دی او ډیر خوند کو تاسو سره دی ناستي خو زه غواړم چې اخیره کې بیا تاسو نه وسو اورم بیا به دا سیګمنټ زه بیا تاسو سره یو رومانټیک زغه تاسو سره زغه کوم چې څوک را روانه دا پلیچوي بنگړي شوريږي څوک را روانه دا پلیچوي بنگړي شوريږي کس زما جانان را درومي پسرلی شوريږي څوک را روانه دا پلیچوي بنگړي شوريږي کس زما جانان را درومي پسرلی شوريږي او یو موسیقار وارخطا او د سوروت یو موسیقار وارخطا او د سوروت ستا د پانزیب شڼنا راګونه درباري شوريږي یو موسیقار وارخطا او د سوروت ستا د پانزیب شڼنا راګونه درباري شوريږي او راشه چې کول لیکم په دواړو مخو مشرمیږي راشه چې کول لیکم په دواړو مخو مشرمیږي زما بوسي پسې دی دواړه ننګي شوريږي راشه چې کول لیکم په دواړو مخو مشرمیږي زما بوسي پسې دی دواړه ننګي شوريږي نه پرمختګ مونږ کوي شو نه ادب زمونږه نه پرمختګ مونږ کوي شو نه ادب زمونږه سوچ مزرونو کې یو بل ته نالګي شوريږي نه پرمختګ مونږ کوي شو نه ادب زمونږه سوچ مزرونو کې یو بل ته نالګي شوريږي او اختره خوند کلی ورک شو تر نکړه اخلا اختره خوند کلی ورک شو تر نکړه اخلا اوس په ګودر باندې نه پیغلی نه منګي شوريږي او کس زما جانان را درومي پسرلی شوريږي ډیر خوند وکړه ډیره زیاته مننه تاسو دراتک څخه خو اخیره کې چې تاسو خبرې د دریوانو تاسو د اړخونو د ژوند هم سیاسي هم شاعر هم سوشل ورک دومره چې ما دا پرسنلی دا پښتنونه کې تاسو سورونه څو خويندې او پرسنلی خدای دې ما زما یو ورور دی زمشر موغه کشر دغه وخت کینیډا کې وي او یو مخور دی او تاسو ماشومان او زما او زما درې لوريانی دي درې لوريانی دي صحیح نو هغه کې د سیاست یا د شاعري سجراسي سوشل دغه پکې دی سوشل ورک والا غاړه پکشته زما مشر لور چې دا کومه دغه دی وفا
هغه کې لږ ډېر سیزونه د ادب والا ورته راغلي دي سیزونه چې جوړي یو ما مخامخ راوړي ډېر زبردست ډېر زیاته مننه چې تاسو رالی ډېر خوند یې وکړو کور ودان الله تاسو له اوږد ژوند او روغ صحت درکړي چې ستاسو نه نور شعرونه موږ اورو او ستاسو د خپل ژوند په هر اړخ کې چې څنګه تر اوسه پورې مخکې راغلي خلکو ته هم ښېګړه رسولې ده سوسایټۍ ته هم ښېګړه رسولې ده د سوشل ورک د لارې هم او هغه د خپلو ښایسته شعرونو د لارې هم ډېره زیاته ډېره مننه جي ثانک یو ویری مچ ډېر مشکور یم چې تاسو چې تاسو د فورم ته دغه عزتمن شئ سیزونه خلکو سره شیر ډېره مننه ثانک یو لیدونکو په خیر پښتونخوا کې اوس یو ورکوټ شانتي دمالو د مینو وروسته راسانه کیږو هم پښتو ون سره اوسئ ویلکم بیک خراغلی پخیر علی یو ځلې بیا پخیر پښتونخوا ته ټپ ټاپ په مزې کې روان دی که نه پروګرام ټپ ټاپ روان دی په مزې کې لیدونکو کله چې موږ ته د چا د انتظار وي که نه او د هغې طرف نه څه میسج پیغام راشي انسان څومره زیات خوشحاله شي نو یقین وکړئ کله چې ستاسو په وټساپ زموږ چې کوم آفیشل نمبر دی د پخیر پښتونخوا په هغې باندې ستاسو کوم وټساپ میسیجز راشي یا ایمیل راشي نو موږ ټول ټیم ورته ډېر زیات خوشحالېږو ځکه چې زموږ ټولو چې کوم ډیلی ستاسو لپاره پروګرامز جوړو میلمانه راغواړو تیاری کوو نو زموږ هغه ریوارډ چې کوم دی هغه ستاسو مینه ده هغه ستاسو مینه هم ده او هغه ستاسو نظر هم دی چې تاسو پوینټ ویو موږ له خپله راکړئ چې یاره ستاسو دې پروګرام کې څه خوښ دي څه نور لیدل غواړئ داسې ډېر میسیجونه راغلي چې هغې ډېر فرمایشونه کړي دي هغه به هم زه پروګرام کې شاملوم نو مطلب مې دا دی چې لکه څنګه یو لیلا د خپل مجنون میسیجونو ته خوشحالېږي نو داسې موږ ټول ټیم ستاسو چې کوم میسیجز دي ستاسو کوم ایمیلز موږ ته رالیږئ هغې ته موږ خوشحالېږو نو همدې سره زه غواړم چې لاړه شم د وټساپ هغه میسیجز ته کوم چې تاسو موږ ته رالیږلي دي او هغه موږ پروګرام کې چې دی هغه شاملو او ګورو چې اولنی میسیج چې کوم ما سره پروت دی هغه د چا دی او د کوم ځای نه راغلی دی نو لیټس گو ښه سلام وعلیکم السلام زه امید الله امیری د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ ستاسو خپرونه اورم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه د ښایسته ننګرهار همیشه بهار څخه تاسو موږ ته میسیج کړی د بټي کوټ څخه خو ته دا خپرونه صرف اورې ولې دا ته ګورې ولې نه دا ته ګوره که نه ښه او د نجیبي خورکۍ یو خاص مینوال یم ښه خپرونه ده او مونږ یې ډېر انجوای کوو ډېره زیاته مننه امیدالله امیري د ننګرهار څخه ښه څنګه یې دلربا سلام قبول کا ستا پروګرام مې ډېر خوښ دی خوښیږي خواږی لیکلی دی نو اوکې انیویز ډېره زیاته مننه نوم د خپل نه لیکلی چې میسیج د کوم ځای نه کړی دی بیا په وټساپ باندې بل میسیج موږ ته راغلی دی جی هاي السلام علیکم زه عثمان غني د پېښور تحکال نه ستاسو پروګرام ګورم ډېر خوند کوي ډېره زیاته مننه عثمان غني ډېر زیات ښه پروګرام دی او سپیشلی د پښتونخوا ټیلنټډ او ورک خلک مو ښکاره کړه او نجیب حافظ ستاسو پروګرامز د کمال نه ډک وي او ستا په وجه بیا د ای وي ټي دا رنګین شو VT رنگین شو. This amazing program keep it up. Oh my god. دا خو هم پښتون دی. دروغ ولې وې. الته خو بل څوک ناستې چې رنګینې. زه خو هم پښتون رنګینه وه. But anyways ډېر زیاته مننه تاسو خپل نوم هم نه دی لیکلی. السلام علیکم څنګه یې نجیبي زه ښه یم. زه شهاب خان شهاب یم د شانګلې سره تعلق لرم. ستاسو پروګرام مې ډېر خوښ وي همیشه کینم ستاسو پروګرام ته. هاو سویټ د ښایسته شانګلې څخه شهاب خان شهاب ډېره زیاته مننه ستاسو د میسج نه. نجیبه زما سلام قبول کا خو پروګرام ته زرتاج ګل وزیر MNA راوله. ښه لکه دا ستا سلام زه په دې شرط قبول کوم چې زرتاج بیبي رو غواړم پروګرام ته. اوکې زمونږ ټیم هغې سره رابطه کړې خو ځینې خلک داسې وي چې هغې شوسته نه ځي نو دام یو خبره ده زرتاج بیبي سره نو ګورو. انیویز ښه
السلام علیکم څنګه یې؟ زه یم محب الله د کوهاټ نه او ستا پروګرام ډېر خوند کوي. الله روغه جوړه او ژوندی وساته. اوکې ډېره زیاته مننه محب. او بیا هغې نه پس دی ستا وایس ډېر ښکلی دی او ټوکې ټکارې در سره ډېر خوند کوي. ډېره مننه. هم زه ستاسو پروګرام ډېر شوق سره ګورم. تھینک یو. سلام نجیبي نوم مې فضل الحق مظلوم یار دی او ستا لوی مینوال یم په دې هیله چې خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه. تاسو هم خوشحاله او آباد اوسئ. سلامونه په خیر پښتونخوا. وعلیکم السلام. تاسو بیخي زیات ښکلي پښتو وایئ. میں بلوچستان کے ایک شہر دکی سے ہوں. اوکے اللہ اس شہر کے سارے لوگوں کو خوش رکھیں. زه غواړم تاسو د ښځو په حقوقو باندې بحث کوونکي میلمانه راوغواړئ. بحث ته څه ضرورت دی؟ خو کرنټ افیرس اوسېږي. موږ خو داسې موضوعاتو باندې ډېر خلک دلته چې ګیسټ راځي هغوی سره په دې باندې موږ باقاعده خبرې کوو. صحیح ده که نه؟ نو بحث آی ډونټ تھنک سو چې ضرورت دی. صحیح ده. دا خاصې مارننګ شو ده، څه دا کرنټ افیر والا شو خو نه ده که نه. ما نوم پریشا دی. ډېره زیاته مننه پریشا. مای نیم از رحمت الله محمود. آی ایم سوشل اکټیویسټ اینډ belong to دی د ډسټریک مومند څخه تعلق لري او بیا وایي چې زه یو چیریټي ویلفیر چې دی هغه چلوم. آی مین لیک هغه د دې څه لري او بیا هغې نه پس وایي چې سټوډنټ آف MPhil یم او بیا د هغې نه علاوه اسلامیه کالج نه دی وایي چې پېښور نه سبق وایم او زه ستاسو پروګرام ریګولرلی ګورم. آی وانټ you to invite me to the show sometime. غواړي چې زه د هغې موږ هغې خپل پروګرام ته راوغواړو او هغه غواړي چې زه خپل میسج ټولې دنیا سره خپل سوشل ورک چې زه کوم کومه هغه شیر کړمه. رحمت شاه محمود زموږ چې کوم ټیم دی هغې ستاسو میسج واورېدو او هغې به تاسو سره رابطه وکړي. ستاسو پروفایل به هغوی وګوري او که ستاسو پروفایل د دې وړ وي چې موږ تاسو پروګرام کې راوغواړو نو وای ناټ. په خیر پښتونخوا او دا مارننګ شو خو دی ستاسو دپاره داسې نور ملګري چې کوم دي هغې هم که غواړي چې داسې لاسته راوړنې لري نو هغې هم کولی شي چې دا وټساپ نمبر تاسو ته ښکارېږي په دې باندې تاسو موږ ته میسج وکړئ او زموږ چې کوم کلیګ دي زموږ کوم دوستان دي نو هغې به تاسو نه تاسو پروفایل وغواړي چې اوکې نو هغه چې تاسو یې سره شیر کړي نو که تاسو د دې جوګۍ چې پروګرام کې راشئ نو پکار ده چې راشئ. صحیح ده. تاسو به راځئ انشاءالله. سلام سسټر څنګه یې؟ زه فاطمه یم د پېښور نه. پروګرام د ډېر نایس دی او تاسو هم ډېر نایس لګئ سسټر. مونږ ټول فیملی ستاسو پروګرام ګورو. پلیز سسټر خپل پروګرام کې ګلپاڼه یا نور فیمیل سندرغاړې راوغواړئ پلیز سسټر. او بالکل ته خبره دی صحیح ده فاطمه زمونږ لږ فیمیل سندرغاړې کمې دی که نه لکه سندرغاړې خو راځي ډېر راغلي دي او ډېر به نور هم راځي خو فیمیل سندرغاړو کمې دي. انشاءالله وی آر ورکینګ آن دیٹ سو انشاءالله سون تاسو به وګورئ زر. السلام علیکم نجیبه سسټر. وعلیکم السلام. ایم افسر علی فرام کراچی. ستاسو پروګرام ډېر شوق سره ګورم. آر جے ارشد سلیم خپل پروګرام کې انوایټ کړي. آر جے ارشد سلیم بالکل صحیح ده. موږ به انوایټ کو. تاسو وویله ډېره زیاته مننه او د دې نوم مو افسر علي کراچۍ نه ډېره زیاته مننه. ښه زه احسن یم پاک فلم فاونډر او ښه او دوی هم غواړي چې موږ دوی پروګرام ته راوغواړو نو ستاسو پروفایل به زموږ ټیم وګوري او بیا موږ تاسو انوایټ کوم. پلیز که تاسو موږ ټیم خپل پښتو شو ته راوغواړئ. اوکې صحیح ده جي. څنګه تاسو وایئ؟ سلامونه حاجي نجیب جانې. حاجي نجیب جانې. اوکې وعلیکم السلام. پاینده ګل نظري یم له دوبۍ نه درته میسج کوم. ډېره زیاته مننه نظري صاحب. خدای دې خوله بختوره کړي چې زه هم پکې حاجي شم نو څومره خوند به وکړي. السلام علیکم. ستاسو پروګرام خوندور دی. وعلیکم السلام. زه په ډېر مینه ګورم. زه ستاسو د پښتو ډرامې ټولې ګورم. ډېره مزه کوي. الله تاسو له کامیابي درکړي. آمین. امین کا. مرجان د جرمني نه. مایسن احمد ایان احمد ایان جرمني نه. مرجان ډېره زیاته مننه او ستاسو زوی چې کوم دی احمد ایان د هغه نه مننه چې تاسو د هغې نوم لیکلی.
Hi, my name is Subhan Ali Khan. I like your morning show. تاسو پلیز سنگر چې کوم دی هغه انوایټ کړئ. زیکا فریدي، ګلپاڼه، نازیه اقبال، پری شیخ خان هوسټ ایز ا گیسٹ. مننه تھینکس لیکلي دی سبحان علي خان. ډېره زیاته مننه. نازیه اقبال خو لندن کې ده هغه نشي راوغوښتې، خو دا نور چې کوم دوستان دي ویل ټرای چې انشاءالله دوی تاسو ته را روان وختونو کې راوغواړو. تاسو کولی شئ چې په خپله خپرونه کې ما میلمه کوئ. زه د ګرځندو یو ښه انځورګر هم یم. دا هم ډېره ښه خبره ده. نو ستاسو پروفایل تاسو چې کومې کړي دي، ستاسو کوم پروفایل دی هغه هم دی واتساپ نمبر باندې تاسو زموږ د کولیګ سره، زموږ د ملګرو سره شیر کړئ. نو که هغه د دې جوګوي چې موږ تاسو پروګرام ته راوغواړو نو وای ناټ. زه غواړم چې خپله تجربه له تاسو سره شیر کړم. وای ناټ، پکار ده چې تاسو خپل تجربه موږ سره شیر کړئ او موږ وګورو چې تاسو څومره ښه ښه کارونه، څومره ښه انځورونه یا پیکچرز هم اخیستي دي که نه، هغه د لیدونکو سره موږ شیر کړو. او دې کې شک نشته چې زموږ خلک ډېر ټالنټ دي، بس یو پلیټفارم پکار دی او هغې دپاره ټایم پکار دی که نه، چې هغې له ټایم ورکړي. سلام، زه امید الله امیری د ننګرهار ولایت نه د بټي کوټ نه. دا خو ما ووایي ما شروع کړه انویز لږ دا ستاسو میسیجز کوم چې ما پروګرام کې شامل کړ. ستاسو د ټولو نه ډېره زیاته مننه. او که تاسو هم غواړئ چې زموږ پروګرام کې شرکت وکړئ، شامل شئ، نو پارټیسپیټ کې، نو د هغې اسانه لار دا ده چې تاسو موږ ته چې زموږ واتساپ نمبر چې دی په هغې باندې میسیج کولی شئ، یا زموږ چې کوم ایمیل اډرس دی په هغې موږ ته ایمیل کولی شئ. خو دا وخت زه غواړم چې ورکوټ شاندمه والم واپس راسانیږو. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. بریک. ستړي مه شئ، ور بیا ښه راغلی په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو، اوس ما سره یو داسې ځوان په خپرونه کې ناست دی چې هغه ډېر مثالي کار کوي. هغه داسې کار کوي چې هغه ترې نه څوک پټولی شي. صحیح ده. او هغه داسې کار کوي چې هغه رڼاګانې خپروي، رڼاګانې زیات کوي په خپله سیمه کې، په دې خاوره کې د خلکو دپاره. او هغه د علم، د تعلیم رڼا. هغه د تېرو 7 کالونو لګیا دی، یو کوشش شروع کړی دی او په هغې کې ډېر کامیابه هم دی. هغه د مشال په نوم باندې چې دی یو کتابتون، یو لایبرري په خپل سیمه کې چې د هغه شروع کړی دی. دغه نوم به زه تاسو ته اخلم او تاسو به یقینا د هغې په سوشل میډیا کې اخوا دېخوا خامخا د هغې باره کې اورېدلي. نن به موږ د هغې سره انټرویو کوو. ما سره ناست دی نجیب الله مومند. نجیب الله، ستړی مه شئ. مننه. څنګه یې ته ښه یې، جوړ یې؟ شکر دی، بالکل الله پاک مهرباني ده. نو ستاسو اچیومنټ باندې به وروستو راځم. اول غواړم چې ستاسو نه وپوښتم چې لیدونکو ته هم پته ولګي چې تاسو ایجوکیشن هم د میچنۍ نه مو کړی دی، ایجنسۍ نه، هلته مو سکول ویلی دی، کالج هم کوم ځای نه ویلی دی او بیا یونیورسټي؟ زما تعلق خو بنیادي میچنۍ بهي کورن دا زمونږ کلی دی، تحصیل یې کغون ډسټرکټ مومند، مخکې مومند ایجنسي وه، هغې سره تعلق دی. چې کوم ابتدایي تعلیم وه خو زما د خپل کلي نه بیا زه لاړلم میټرک ته ګورنمنټ های سکول سبانخوړ، مومند ایجنسي هغه ټایم و په 2009 نه 2011 پورې هغه سیشن و. د هغې نه بعد زه بیا لاړلم کالج چې کغون کالج ته، ګورنمنټ ډیګري کالج دی دا په مومندو کې. دا مومندو کې مومندو کې د هغه نه ما اف ای سی وکړله پري انجینرینګ کې. خو بس دا و چې څه شوق نه و، همداسې ډایرکشن موږ ته پته نه لګله. موږ ته چا درته وي چې بس پري انجینرینګ ووایه؟ نو هسې دې وي چې زه نور څه نه یم، پري انجینرینګ خو به ووایم که نه؟ بالکل دغه شان بیا حالانکې ساینس ګران هم دی که نه؟ چې کله د میتھس پیپر و بیا په هغه ټایم خفه وم چې ما ته چا ویل چې د میتھس اخله. خو بس د الله مهرباني وه، میتھس هم پکې کلیر کړل. بیا چې فی سی وشول هغې نه بعد بیا بي ایم هم د سیم کالج نه وکړله، یګغونډ کالج. او هغه هغې کې مې لا پولیټیکل ساینس و. بیا زموږ ما کوشش ته و چې زه وکالت طرف کالج ته چې لاړې او فزیکل انجینرینګ کې کوله، نو هغه ټایم خو ورته پته نه وه. بیا چې بي اې ته رالې نو دا فیلډ ته چا خوښ کړو چې ته پکار دی په دې کې هغو کې که دا فیصله دې خپله وه څنګه؟ نه، دا فیصله خو داسې وه چې زما دغه ملزه کې دی چې زه به فزیکس وکړم. فزیکس مې ډېر خوښ و، هغه بدقسمتۍ نه بس ونه شوم. او لږ څه مسلې پکې راغلې نو هغې د وجې بیا ما ویل چې بل څه لار نشته، راشه لا پولیټیکل ساینس مې دا کړل او
چونکې هغه رجحان هم زیات هغه طرف ته لاړو بیا مال چې زه به LLB کوم خو LLB په لا کې مطلب زه ټاپر هم د خپل ښه مارکس مې په BA کې لا پولیټیکل ساینس دواړو کې نو هغه مې بای چانس اخبار وکتل نو هغې کې د نیشنل ډیفینس یونیورسټي ایډورټایز راغلی و هغه ډپارټمنټ چې کوم ماسټر سټریټیجیک سټډیز نو ماته پته نه و ما دا نوی سبجیکټ راشه دا نوی دغه کې چې ټرای کړه دا نوی کوم سبجیکټ دی نو بیا بس ما دلته ټیسټ ورکړم ماسټر هم پکې دی نو شو بیا ماسټر چې کله کمپلیټ شو پته ولګېده چې دا ډپارټمنټ راته دومره بنیادي څیزونه هغه پته ولګېدله نو بیا ما MPhil دپاره ډپارټمنټ چینج کړو پیس اینډ کانفلیکټ سټډیز طرف ته زه رالم بیا ډېر ښه چونکې پیس اینډ کانفلیکټ سټډي بنیادي مقصد هم دغه و چې زموږ په کانفلیکټ خو موږ د شروعات وړوکوالي نه لیدلی و هغه 2004-05 نه شروع په ایج کې مختلف دهشتګرد تنظیمونه لکه TTP شو لکه بعد کې به جماعت الاحرار اسلامیک سټیټ هم په دغه ریجن کې ایمرچ او خراسان چې کوم چپټر دغه شان نور فیکشنز نو موږ ویل چې کانفلیکټ خو موږ ولې د پیس وګورو چې د پیس په کتاب کې څه دی خپل رول څنګه موږ پلی کوو الریډي ما په کالج دوران کې ما د مشال لایبرري په نوم باندې هغه ټایم کې کالج کې وې او کالج کې ما چې ما مشال لایبرري کله اسټابلیش کړله نو ما خو ویل چې زه د هغې نه مخکې میټریک دوران کې چې کله ما میټریک وکړو هلکانو ته به فری ټیوشن ما ورکوو چونکې شپږم او اتم کلاسونو پورې نو چې کوم ما پړاولی شو نو ما ویل چې یاره زه کوشش دا وکړم چې په پیس بلډینګ کې په دغه طرفونو کې څه نه څه رول پلی کړو خپل نو دغې وجې دا ډپارټمنټ ته راغلم پیس اینډ کانفلیکټ سټډي او ریسنټلی پکې MPhil هم مکمل شو د خیره سره ډېر ښه ډېر زبردست ښه تا ویل چې زه کالج کې وم چې ما دا کتابتون یا لایبرري چې کومه ده دا جوړه کړه او غالبا دا تاسو خپل کور په بیټک کې چې کوم دی هغه دا جوړه کا دا خیال درته څنګه راغو چې ستاسو سیمې ته چې د لایبرري ضرورت دی او دا آیډیا کوم ځای نه تاته راغله آیډیا خو چې څومره م راځي نو خو کوشش ته دغه دا وي که نه چې خپل پاسټ باندې موږ سوچ وکړو نو چونکې فاینانشل سټیټس دومره سټرانګ نو چې ما دا کړی وی بلکې زه پېښور ته تللی وم اصل کې فیسي هغه کتابونه خو موږ ته چونکې ګورمنټ راکوي میټریکه پورې خو د میټریک نه بعد به خپل اخلي نوټس کتابونه وغیره نو پېښور کې ما ته جنرال کتابونه مې خوښ شو دوکان کې خو بدقسمتۍ د هغه کتابونه ما په هغه ټایم وانغستلی شو د پیسو د وجې نو بیا چونکې ما مشرانو لږ ډېر پړه لیکه و هغوی خپل ماسټرز وغیره کړي نو ما کتابونه د هغوی چې کوم وو د هغوی نو هغه هسې ضایع کېدل او بل دا چې کتاب څوک کور درنه یوسي بیا واپس کوي نه که خپله ګوري دا هم یو غټ پرابلم دی دا یو پرابلم دی کې یو فیکټرز دی نو بیا هغه کتابونه ما د برادرز چې کوم کتابونه نو هغه ما راغونډ کړل هغه تقریبا 150 پور کتابونه او دا 150 یعنی یو نیم سل کتابونه تاسو د خپل رور هغه راغونډ کړل د رونو مشران هغه د رونو اوکې نو هغه ما راغونډ کړل چې دلته کې خو چونکې لایبرري شته هم نه دی وا کنسپټ او څه بوکس و هغه مختلف هغه کې زیاتره د جرنالیزم بوکس و پکې د IR سره ریلیټډ او جنرال نم پکې لږ ډېر کتابونه اسلامیک هیستوري ډکشنري وغیره خو دا او دا بالکل د سابقه فاټاو اولنۍ پبلک لایبرري او ماشال لایبرري چې کومه ده د دې نه مخکې وړو ودو نو دا موږ دغه شان ویل چې دا کتابونه ضایع کېږي راشه دا ټوټل او دا خپلونو د کوم بوکس چې ول د هغې نه یو نیم سل کتابونه تاسو د لایبرري شروع کړه دا موږ لایبرري شروع کړه د یو کچا کوټې نه شروع شو خو ارادي پخې وي نو نن ماشاءالله د ماشال لایبرري وکال نه زیات ټایم شو د دې موبایل سرویسز هم چې کوم لري پرتی سیمې دي نو هلته کې پرووایډ کوو او بل دا چې د هغې موبایل کوم سرویس د هغې نه چې کوم فیمیلز دي نو دومره ایجوکیټډ خو خیر نه خو بیا هم کتاب لوستلی شي زیاتره اردو کې شو یا پښتو کې نو دغه شان کتابونه هغې ته ډېره فایده دا لایبرري چې تاسو خپل د کور د بیټک نه چې تاسو چې کچه کمرې نه شروع کړله نو دی بیا نور بوکس ول تاسو څنګه ځکه چې ته په خپل هم سټوډنټ یو د سټوډنټ پاکټ منی دومره زیاته نه یې نه چې لکه تاسو نور کتابونه والے واغلته کېدی نو د هغه چې تاسو هغه بیا څنګه پراخه کړله دا بالکل داسې و چې چونکې هغې ته بیا په میډیا کې راغلل د دې ماشاءالله خبرونه مختلف اخباراتو کې نو خلکو ته هم پته ولګېله مختلف انډیویژوالز هم چې یاره موږ کتابونه ډونیټ کوو او بل دا چې کله زما بیا بیچلرز وشو نو زه بیا رالم اسلام آباد ته دلته نو چونکې په پینډای ما تصویرانو کې څه شیر کړي دي نو کتابونه په پینډای کې د اتوار پر ورځ ټول په فوټپاتونو باندې پراته وي او ډېر په ښه کتابونه ډېر په کم قیمت باندې کېږي نو زما کوشش دا وي چې د ورځې 10-20 روپۍ هم بچت کړو موږ د میاشتې تقریبا
1500 روپۍ جوړېږي زیات هم پکې شي کله کم هم شي نو په هغې من 3-4 ښه کتابونه په پنډه کې کېږي نو کوشش مې دا وي چې زه په اولډ بکس کې ورته کتابونه برابر کړم بیا دغه شانته ډېر انډیویژوالز هم پکې رابطې وکړلې سټل شروع دي مختلف چې کوم نیشنل لایبرري اف پاکستان هغوی ته هم زه ورغلی وم خیر هغوی خو راته 22 کتابونه یو ځل راکړل بیا لاړم 22 راته بیا راکړل نو دغه شانته زمونږ په مطلب دی که نه کتره کتره دریا مې شود که نه نو همداسې لږ لږ چې څوک هیلپ کوي لکه څنګه چې تا ووایي چې 100 روپۍ بچت کړو 103 کتابونه دلته نه واله ده او دا سفر نو دا بیا دا لایبرري اوس موږ ځینې پیکچرز به لیدونکي هم په سکرین باندې ګوري ځینې ځای کې موږ ګورو چې ماشومان ناست دي لایبرري کې سبق وایي او نو دا ټول مشال لایبرري ده بالکل دا مشال لایبرري د ریسنټلی چې کوم 26 سپټمبر د مشال لایبرري په 9 سالګرې باندې د ماشومانو لایبرري موږ افتتاح کړه دا رنګ مختلف چیرز دي ټیبلز دي دا زه چې کوم دلته کې اسلام آباد کې یو تھنک ټینک دی انسټیټیوټ اف پالیسی سټډیز هغوی سره کرنټلی انټرنشپ کوم دا مختلف د لایبرري ته د لایبرري باره ته واپس راشو دا راته وایي چې دا ټایم به په دې 2 کالو کې نو دا ټایم به اوس تاسو په لایبرري کې څونه کتابونه وي ماشال لایبرري کې چې کوم د غټو لایبرري ده اوس د غټو دوه لایبرري شو ماشومان لپاره بیل شو د غټو لپاره بیل نو په غټو لایبرري کې تقریبا 2600 زیات کتابونه دي او دا کتابونه اوس مخکې خو تا وویل چې ډیفرنٹ کتابونه اوس دا 26 یعنی شپږ 2006 کم کتابونه چې په مشال لایبرري کې پراته دي دي کې څنګه دي پښتو ادب سره ریلیټډ دي سدي لږ موږ ته د مختلف لکه لټریچر دی اردو پښتو انګریزي درې وړو کې دی اسلامیک هیستوري ده پکې دغه شانته کم کرنٹ افیر یا د سی اس اس پی ام اس مختلف دغه دي چې څوک آرمي آی سی اس بي ته ځي نو هغې ته ماشال لایبرري ډېر ښه ریسپانس ورکړو سیول سروسز هم نه کسان لاړل او سپیشلی آرم فورسز یا په نورو انجینیرینګ میډیکل سټوډنټان چې کوم ځای نو هغې ته هم بکس ځای کې موجود دي هغې ته هم بالکل ورکو ټوټلی او دا ټوټلی فري اف کاسټ هر چا لپاره مطلب دې کې څه دغه نشته نو اوس څنګه خلک واپس کتاب راوړي که نه نه بالکل نه اوس خو راوړي چونکې اوس لایبرري ده نو لایبرري ته راوړي یو میاشت لپاره ټایم ورکوو خو بعضې پکې ایکسټنډ هم شي کسانو چې زموږ ایګزامز را روان دي نو ریکویسټ وکړي چې میاشت نه ایکسټنډ او تاسو هلته مرتضی جوړ کړي چې خلک هلته لایبرري کې هم کېناستی شي ویلی شي لایبرري کې بالکل چیرز تقریبا 15 پورې چیرونه اوس شته دی که نه 15 کسانو پورې چې کوم د غټو لایبرري ده او د ماشومانو چې کوم هغې پکې 18 پورې کسان کېناستی شي ماشومان کېناستی شي نو هغې کې اکثر داسې وشي کسان راشي 2-3 غنټې کینې ګپ شپ مو لګي کاونسلینګ هم زه کوشش کوم چې زه هر 2 هفتې بعد زه چونکې اسلام آباد کې یم بیا زما هر 2 هفتې بعد زما ویکینډ لایبرري ته وقف کړی نو هغې کاونسلینګ کوم او هغې راشي ګپ شپ مو لګي چای مو ورسره وشي لایبرري کې او بل دا چې هغې کتابونه وګوري خپل سلیکټیو کتابونه وګوري 2-3 کتابونه خو په یو ټایم باندې کوشش دا وي چې یو کتاب ایشو کوو مخکې به 2-3 خو اوس مې یو ته ځکه چې کتابونه کم دي ویزټر زیات دي تاسو د ماشومانو د لایبرري خبره وکړه نو د ماشومانو چې کومه لایبرري تاسو جوړه کړې ده هغې کې کم کتابونه ماشومانو لپاره اویلیبل دي د ماشومانو لایبرري چې کومه ده خو د سابقه فاټو د کې پی کې اولنۍ ماشومانو لپاره لایبرري دی نه مخکې په ټول صوبه کې نه خیبر پښتونخوا په دې کې مختلف کتابونه دي ماشومان لپاره د سټډي کتابونه دي بل دا چې یو ښه معاشره بلډ کولو لپاره سبق آموز کهاني موږ ته خیال نو هغه شان د کتابونه دي بل لکه وړي چې کوم اسلامیک هیستوري وي یا کیسې هم شته پکې کیسې والا کتابونه دغه شان مختلف کتابونه او کومو ژبو کې دي زیاتره په انګریزي اردو کې دي په پښتو کې نشته دی نه په پښتو کې نشته دی چونکې زیاتره پښتو کتابونه ماشومان راشي نو هغې زیاتره په اردو کې ګوري نن سبا هغې ته راځي هم د ګورمنټ سکولونو کې مخکې به پښتو موږ ته ویله کېدله اوس پښتو ډېر دغه نه کوي او بل دا چې پرایویټ سکولونو ته هلکان لاړل نو هلته کې پښتو هغه ټوټل یا انګریزي ده که یا اردو دا کوي ډکشنري نه پکې د هغوی دپاره بل هغه کوم مختلف ځناور شو یا انیملز شولو دا دغه شو مختلف سبزیان او ویجیټیبلز نومونه شو یا پارټس اف باډي هغه شانته په کلر پرنټ والا کتابونه په هغې کې ماشومان زیات دغه کې انټرسټ اخلي دا راته وایي چې کله ته اسلام آباد کې څنګه چې تاسو څو کالونه چونکې دلته کې سبق وي دلته کې نو بیا د لایبرري لوک افټر څوک کوي دا څوک مینیج کوي څوک بیا کور کې بالکل زه خو چې کله دلته کې اسلام آباد کې مې نو یا مې برادر کې یو کور وي هغوی مینیج کوي او که هغوی انکیس نه وي نو مور پلار مې کور وي هغوی چونکې پړه لیکه نه دي او خو بیا هم لکه چونکې زموږ میل ډامیننټ سوسایټي نو اکثر سړي بهر وي روزګار پسې یا نور کارونو پسې نو بیا مې زیاتره مور چونکې هغه کور وي چې څوک هم راشي نو اکثر ماته کولو کې یا کور دروازه ناک کي
نو مور مې ورته ویل چې لایبرری کې لوکي خو دغه کوي رجسټر دا خو چې یو کتاب ته دا کې د رجسټر کې خپل نوم لیکي کانټیکټ اول د کانټیکټ هغه ماته اول د کانټیکټ ډیټیلز راشه ماته کول کی نو به مې مور لایبرری هندل کی دا راته وایي چې دغه لایبرری چې تاسو کولو کړې ده څونه فایدې خلکو ته رسولې ده او څه ګوري مخکې د خو ډېره ښه ریسپانس ورکړو چونکې یو داسې دغه و چې هلته کې دهشتګردو لخوا مختلف په سوونه سکولونه تباه کېدل او اپرچونیټیز نه نو چې کله ماشال لایبرری راغله نو ماشال لایبرری په علاقه کې خلکو ته یو نوې دغه ورکړه چې د لایبرری کنسپټ ورکړه د سټډي کنسپټ ورکړه ډېر ښه ریسپانس بل چې د دې مختلف اوس هم ریسنټلی د کې پی کیپ چې کوم پبلک سروس کمیشن کې پی ایم ایس چې کوم ایگزام وي په هغې سکرین ټیسټ کې یو هلک په 100 کې 85 نمبر یې واخیستې هغه راځي لایبرری نه څومره هم د کرنټ افیر کتابونه یا سی ایس ایس پی ایم ایس کمپیټیټیو ایگزام ریلیټډ کتابونه دي نو هغه کتابونه هغه زیاتره ګوري نور دغه شان د هلکانو چې کوم اپلایانې کړې وي نو هغې ته یې ښه فایده ورکړه مختلف هلکان څوک لاړل انجینرینګ یونیورسټو ته انجینرینګ اینډ ټیسټ پاس نور څه پلانز لري فیوچر کې په فیوچر کې دا پلان دی چې ان شاء الله د ماشال لایبرری به ډیجیټلایز کوو هم علاقې ته د دې په ذریعه اوس د انټرنیټ هم شروع کېدو والا د کار په شروع شو چې کوم لینډلاین دی پی ټي سی ایل انټرنیټ چونکې شته نه دی نو هغې دپاره کمپیوټر دا سیسټم به کاري نو هغې دپاره ما خپل ځای موقف کړی مختلف دغه سره هم خبرې شوي چې دا ډیجیټل هم کوو او خو باقي تاسو په دې باندې کار روان کړی دی چې دا موبایل کېږي نه بالکل نه موبایل سرویس موږ ورکوو موبایل سرویسز لکه کوم چې لري پرتې سیمې هغې ته زه خپله کتابونه وړم هلته کې چې کوم نو ته اسلام آباد کې نو څنګه وړې نه چې زه کله کلي کې یم نو به تاته ناست چې څه میاشت کې یو ځل راشي بیا یې کتابونه یوسې نه په هغې کې ریسپانسبل ملګري وي که نه چې لکه چاته پته نه وي یا ډېر زیات لرې وي نو هغې سره زه مخکې نه رابطه وکړم بیا هغه کس دغه هم شي د لایبرري ویزټرز هم شي اوس ما کتابونه فرض کړه یو ډول هلته کې ریسپانسبل کسان د هغې په بیهاف باندې ایشو کړو نو ما کوم کس چې دی د چا په بیهاف مې شو کړي هغه ریسپانسبل دی چې کتابونه او دا بوکس چاله ورکوئ چې کوم خلک چې دي هغې له ورکوئ دا د هر چا دپاره دی دې کې که تاسو وګورئ مختلف د 6 سال نه واره تر د 60-70 سال کوم چې تاسو ډیلیور کوئ په خپله وړئ بوکس هغې په هغې کې هغه کس مختلف بیکګراؤنډ والا ټیچرز پکې وي او هغې تا سره رابطه څنګه کوي په ټلیفون په ذریعه موبایل نمبر نور سره وي ملګري وي اکثر پیژنګلو وي بلکې د هغوی لایبرري ویزټرز هم کې زیاتره پکې ویزټرز هم هغې ته وایي چې یاره ته په خپل کلي کې په خپل علاقه کې پروګرام سټ کړه نو موږ به کتابونه دغه شان ته تاسو دروړو موټرسایکل په ذریعه باندې موږ دغه کوو که نه ملګري ته هم چونکې ما سره خپل نشته دی نو ملګرو ته هم چې موټرسایکل دوه موږ ارینج کړي هغوی راته نو موږ یو څه دغه شان او بل نه چې اوس د فیمیل هم ډیمانډز کوي فیمیل د لایبرري دپاره هم خبره شروع ده مختلف څه مطلب چې لکه فیمیل جدا جوړه کړي او هغې دپاره جدا لایبرري چې هغې کې کوشش مې دا دی چې هغې دپاره پکې یو ووکیشنل سنټر هم شي څنګه ووکیشنل سنټر یا کوم مختلف هغې پکې ډسکشن کوي کوشش هم دا وي چې هغې دپاره کوم استادان وي یا د علاقې یا نور ایکسپرټس وي چې هغې راځي هلته کې کوم فیمیل ایکسپرټس وي مختلف دغه کې چې هغه فیمیلز په لایبرري کې دنده ټریننګ زموږ ورکوي چونکې دومره ایجوکیشن نشته د فیمیل خو اوس را روانې دي سکولونو ته اوس هغه بلډ کېږي نو هغې هغه کونسلنګ پکار چې هلته کې هغې ملټیپل پرپزز دپاره تھینک یو ډېره زیاته مننه کامیاب اوسئ لیدونکو همدې سره یو ورکوټې شانتې د مالو د مینې وروسته راسره کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مه شئ یو وارې بیا په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو دا اوس زموږ نننی په خیر پښتونخوا پروګرام چې تاسو وکتله هغې کې چې تاسو کوم میلمه شاعر ولیده اختر صاحب دا شعرونه واقعا چې ډېر مزیدار و ډېر خوند هم ترېنه واخیسته د هغې کړي د هغې سوشل ورک او بیا د هغې نه پس نجیب الله مومند چې دی هغه چې
په خپل ورکوټ عمر کې څومره غوره سوچ د خپلې علاقې یا د خپلې سیمې د خلکو دپاره کړی د مشال کتابتون یا د لایبرري په شکل کې د هغه خبرې موږ اورېدي د هغه سټرګل او هغه خپل کوشش پورې بس کړی نه دی. نو لیدونکو موږ او تاسو که لږ سوچ وکړو چې موږ او تاسو کې داسې څومره خلک دي چې هغه د خپل ځان دپاره یعنې ځان یو کس چې دی هغه د خپل ځان نه منډه کې دی نو خپل ځان نه علاوه دومره څومره کسان دي چې هغوی د نورو خلکو په سوچ و فکر کې دي. مطلب مې دا دی چې هر انسان خپل ذموار دی چې باید خپل ژوند ښه طرف ته یوسي مخکې یوسي خپل ژوند ښه کړي د خپل کور والو. خو داسې لکه څنګه چې نجیب الله مومند یو هڅه شروع کړه د کتابتون د خپل علاقې په سمه او هغه بیا ووایي چې څنګه هغه سټارټ واغسته څنګه هغه جوړه که او نن 2 کاله پس هغه کوم ځای کې دی او نور هغه څه غواړي چې نو داسې که موږ او تاسو لږه مخکې وګورئ د یو سیمې د یو کورنۍ یو بني ادم چې مخکې لاړ شي او هغه پرمختګ د هغه د کور یا د کلي خلکو ته فایده ونه رسي نو څه پې نو دا امپورټنټ خبره ده. لیدونکو دا زموږ نننی پروګرام تاسو وکتو تاسو ښایسته میسیجز نه ډېره زیاته مننه کوم چې ما پروګرام کې شامل کړه او اوس زه غواړم چې تاسو نه اجازت غواړم که ستاسو خوا او شا کې داسې خلک وي چې هغه تاسو د دې جوګه ګڼئ او په کار چې په دې پروګرام کې نو پلیز تاسو موږ ته وټساپ باندې میسیج را لیږلی شي او موږ ته د ایمیل هم کولی شي. زموږ ایمیل اډرس دی contact@hampashtoon.tv. د هم پښتون دغه سفر دا نوې سفر چې دی فعلا نن دلته ختمیږي. په خیر پښتونخوا کې که ژوند خیر بیا به تاسو سره ملاقات کیږي. خپل ډیر خیال ساتئ. بی پازیټیو بی هیپي. د الله پامان.